یو کافر پتا دا سوالو کی چې زه د کاڼي بوت جوړ کم او زه هغې ته سجده وکم نو ما ته کافر وایي. کعبه هم د کاڼو کوټه ده، نو دا تاسو چې ورته سجدې کوئ تاسو ټول کوئ که نه کوئ؟ کعبه اوس بېله خبره ده چې ډېرو خلکو ته تر اوسه هم دا پته نشته چې کعبه چېرته ده او مکه چېرته ده مدینه چېرته ده. دا ډېر خلک اوس هم داسې په دې کلو کې دا سپین ږیري سادهګان ما یو کلي کې تپوس ماما ته دې طرف ته چې مخکې وایي چې دا زه مکې مدینې ته مخ کوم. مکې مدینه کې څه شی دی؟ مکه مدینه کې قبله ده. ما قبله څه ته وایي؟ وایي دغه مکې مدینې ته قبله وایي که نه؟ تر اوسه دې خلکو ته دا هم عرض دا و چې کعبه یو کوټه ده د کاڼو جوړه شوې په مکې ښار کې، عین د ښار په دا منځ کې، او هغه د دومره دومره کاڼو نه جوړه. نو تا ته یو سړی دا وایي چې زه چې د کاڼي جوړ شوي بت ته سجده وکړم ما ته کافر وایي. ته چې د کاڼي جوړ شوي قبلې ته او کعبې ته سجده کوې ته ولې کافر نه یې؟ نو پکار دی چې ته هم کافر شې. هلته جواب هم دا دی چې یو مسجود له دی او یو مسجود الی دی. ما او تا کې فرق دا دی ته چې بت ته سجده کوې نو ته دا بت مسجود له ګڼې، ته دا سجده کوې دی بت ته، او زه کعبې ته چې سجده کوم نو زه هغه مسجود له نه ګڼم، مسجود الی ګڼم. الله د کعبې طرف ته د سجدې حکم دې دپاره کړی دی چې د مسلمان قوم د سجدې جهت یې وي، جهت یې وي، طرف یې وي. اوس دا جومات دی، که ته زه پکې مونځ کوم ته داسې مخکې بل داسې مخکې څوک داسې مخکې څوک داسې مخکې، څومره لویه تفریقه به وي په دې جومات. نو کعبې جهت دې دپاره مقرر شوی دی چې د ټولو مسلمانانو صف آرایي خرابه نشي. نور خدای هر طرف ته دی، اینما تولوا وجوهکم فثم وجه. الله وایي هر طرف ته چې تاسو مخ کوئ دغه طرف ته خدای دی. تاسو وګورئ څه وخت کې چې سړی په بیابان کې ګیر شي او قبله ته هیره شي، پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده، وریځ ده، نور پته نه لګي، سپوږمۍ پته نه لګي. نو دغه وخت کې به ته تحرا کوې. تحرا دې ته وایي چې سوچ او فکر به وکړې ښه غور سره، او ستوري وغیره وغیره ښه سوچ نه بعد به یو جهت متعین کې چې غالبا چې قبله دې طرف ته ده. او چې مونځ دې وکړه وریځ لاړه نور راوختو نو تا مونځ نور خاته ته کړی، آیا دا مونځ به بیا راګرځې او که نه راګرځې؟ بیا به نه راګرځې، دا مونځ شوی دی. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزان چې قبله زمونږ دا مسجود له نه دی، دا مسجود الی. دغه جهت قدرت صرف د مسلمان قوم د تفریقې د وجې مقرر کړی دی. کني زه سجده کعبې ته نه کوم، سجده زما خدای ته ده او جهت دا دی. اوس جهت دا ولې مقرر دی؟ ځکه چې مسلمان قوم کې صف آرایي خرابه نشي. عرض دا و چې مونځ د مسلمان قوم دغه وخت کې ضرورت په بنا پکې دا څیزونه